الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د الحاد درسونه روان دي. اوس پورې موږ تاریخ پیژندلو، مغربي فلسفه مو پیژندله، د هیومنزم شاخونه مو پیژندل، ډیر څه موږ الحمدلله دې کې وپېژندل. دعوه جواب دعوه موږ وپېژندل، اصول هم ذکر کړه، تنقیحات ملحدینو باندې وکړه چې بیگ بینګ دا نظریه دوی لري. پرونه مو ملګري ویل که نه چې د قرآن نه بعضې علماء کرام استدلال کوي چې بیگ بینګ، نو ټیک ده، موږ خو د اختلاف نه دی کړی. موږ غواړو چې تر قیامته پورې څه ثابتېږي دې دپاره به تا ته دلایل په اسلام کې ملاویږي. البته که بیگ بینګ وي او که نه وي، خو موږ د قرآن نظریه نه پرېږدو. ولې د قرآن نظریه اټل ده او دا نه ختمېدونکې ده، وا به کله بدلېږي را بدلېږي. بیگ بینګ نظریه وایي دې ته، مولوي صاحبانو بار بار دا خبرې په دې راځي چې ستاسو ذهن کې کښېني. بیگ بینګ نظریه وایي دې ته چې ماده مخکې نه وه، ماده پیدا شوه. حالانکه قدیم فلاسفه به ویل چې ماده څه شی ده؟ دا ماده چې ده قدیم ده، دا چې ده د ازل نه را روانه ده. نو هغوی د مادې د ازلیت قایلو، اوسني فلاسفه او ساینسدانان د مادې د حادثیت او چې د حادث ده. بیا په بیگ بینګ باندې علماء کرامو چې کوم اعتراضات کړي هغه موږ بعضې ذکر کړي مو مولوي صاحبانو، هغه موږ ذکر کړي وو چې یو پکې دا و چې په دې بیگ بینګ کېدو په دې کې اواز و او که نه و. مولوي صاحبانو دا ګټه خبره وه چې په دې کې اواز و که نه و. که چېرته وایي چې اواز پکې و، نو بیا وایي چې اواز خو د مادې نه پیدا کېږي. دا څومره اوازونه چې تاسو ته په نظر باندې راځي، دا خو ماده ده، مادې نه اواز پیدا کېږي. نو هغه وخت خو ماده ونه، نو په ده کې اواز د کوم ځای نه راو. بیا دا بیگ بینګ چې کېدو موږ په خپله باندې هغه لسته اعتراضات ذکر کړي وو، تنقیحاتو کې به تاسو څه وي ذهن کې به هم یاد وي. ځکه چې موجوده چې کوم څومره خلک ذهنونه منتشر شوي دي او اړېدل دي بل طرف ته، دا یو دوه درې غټې وجې دي مولوي صاحبانو. یو وجه پکې د ډارون نظریه ده. د ډارون نظریه د ارتقا ده. ارتقا دې ته وایي مولوي صاحبانو چې انسانان پیدا شوي نه دي، د مادې نه یو نه بل ته کنورټ شي، بل نه بل ته کنورټ شي. په دې کېږي لکه دوی وایي چې موږ د بنماس یعنې د شادوګانو د تره زامن یو، هغه زموږ د تره زامن دي. یو وخت کې موږ د دوی څه اشتراکیت وو. بیا شپېته لکه نوال یوه فرارې په نوم چې دا کوم دهري دی، دا وایي چې شپېته لکه بنماس او زموږ نیکه چې دا یو، دا د دوی نظریه ده، خو دلیل سره نشته دی. بیا دوی لکه دا نظریه خوښوي د دې اوسني چې کوم د خلکو ذهنونه خراب شي، د ډارون نظریه دا بس تاسو یاد وي. دویم ورسره دغه د کوم چې اوس موجوده وخت کې کوم د دوی جدید فلاسفه دي، سټیفن هاکینګ شو، آینسټاین شو، نیوټن شو، دغه شانته کې فرانسس بیکن، کانټ، ډیکارټ، دا برکلی، دا مختلف نمونه دي. په دې کې جیمز ویلیمز دی او داسې نور دي پکې. دوی پکې هر یو خپلې فلسفې پیش کړي، هغوی اکثر دهریانو. نو د هغوی نه متاثره شو. نو موږ له څه پکار دي چې موږ د دوی د کتابونو مطالعه هم وکړو او موږ د ساینس متعلق بیا څه وکړو، معلومات لرو. نو انشاءالله تعالی چې کله بیا دهري د هرې دغه سره فلسفې سره تعلق ساتي، نو هغه چې کله زموږ مخې ته راشي، موږ به د هغه د نفسیاتو نه خبر یو. چې کله بیا ته د بیمار د نفسیاتو نه خبر چې دا بیماري ده، نو بیا تا ته علاج کولو آسان وي. موږ چې اوس کوم درس ته را رسېدلي وو، نن زموږ د درس چې کوم عنوان او خلاصه ده، نو د مذهب وضاحت به کوو. نو مذهب په معنا د لارې سره هم راځي، په معنا د طریقې سره هم راځي. او کله چې په موږ مذهب وضاحت موږ په خپله په کتاب کې کړی دی، تاسو ته به اوس راشي. مولوي صاحب شروع کا. بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب تشریح. مذهب په معنا عبادت. په انګریزي ژبه کې مذهب ته ریلیجن وایي، کوم چې د لاتیني ژبې نه ماخوذ دی. د دې مفهوم د عقیده عبادت کول په خپله طریقه باندې. د مذهب د تعریف په باره کې مختلف اقوال نقل شوي دي. بعض مفکرین وایي مذهب د هغه معقول، بعضې مفکرین څه وایي مذهب د هغه معقول خیالاتو د مجموعې نوم دی. څه وایي؟ مذهب د هغه معقول خیالاتو د مجموعې نوم دی، په کوم سره چې ټول انسانان منسلک شي. مولوي صاحبانو ګوره، موږ د مذهب په بنیاد دلته راجمع شوي که نه یې راجمع شوي؟ مولوي صاحبانو تاسو څوک د یو ځای هستئ، موږ مخکې یو بل لیدل هم نه دي شوي، لیکن د مذهب په بنیاد، د عقیدې او د نظریې په بنیاد موږ دلته څه وي راجمع شوي. نو دغه د معقول خیالات دي زموږ او ستاسو چې هغه مشترک دي، نو موږ په دې سره څه شی شوي راجمع شوي وو. دغه شانته کې مشهور فلسفي کانټ، دا مشهور شخصیت دی د دې لپاره د مذهب تعریف ته کړی دی چې هر هغه یوه فریضه، څه وایي؟ هر هغه یوه فریضه حکم خداوندي ګڼلو ته مذهب وایي. مولوي صاحبانو څه وایي؟ هر یوه فریضه حکم خداوندي
ته چې څه په ځان باندې فرض ګڼې اوس ګوره موږ دا عقیده ده که نه دا نظریه ده چې پر مثال 5 وخته لمونځ فرض دی زکات فرض دی حج فرض دی دا زموږ عقیده او نظریه ده که نه دا موږ څه بیا ګڼو حکم خداوندي ګڼو که نه ګڼو یې که نه ځکه موږ په ځان باندې فرض او لازم ګرځولې ده دغه شانته کې بل مشهور فلسفي ده شوپنهار په نوم باندې دا د جرمني دی د تاریخ پیدایش دی 1788 د مذهب تعریف کړی دی وایي د مرګ د تصور سره تړلی دی څه وایي د مذهب دا تصور چې دا د مرګ سره تړلی شوی دی څه مطلب بنګ چې دا کوم عبادت کو په دې ټولو مذاهبو کې د څه د حساب او د کتاب د جنت او د جهنم تصور موجود دی د هر یو مذهب په عقیده کې د جنت او د جهنم دا تصور موجود دی نو د مرګ سره تړلی مطلب بنګ چې اوس دا څونه عبادت کو لکه زمونږ علماء کرام دي مدارسو کې زمونږ طلبه کرام دي موږ له چانده ملاویږي موږ له تنخواه ملاویږي که تاسو په یونیورسټیانو کې پروفیسرانو لګېږي تاسو له به تنخواه ملاویږي او که ته مدرسه کې مدرس ولګي تا ته به لکه موږ دلته درس په حیثیت سره زه خپله دلته درس کوم ما ته 100 روپۍ ملاویږي نه خپله لګوم خو که چېرته زه په یو یونیورسټۍ کې زه چېرته پروفیسر وی لیکچرار وی بیا به څه وی نو کېدای شي چې زما پر لګونو تنخواه وي داسې ستاسو هم ویم نو دغه شانته کې د ده تعلق زمونږ چې دا څونه عبادت موږ کوو د ده تعلق د څه سره دی د مرګ نه وروسته موږ دا عقیده او نظریه ده چې موږ دا څه دپاره کوو د الله د رضا دپاره چې په دې باندې موږ له څه میلاو شي موږ له الله رب العزت خپله رضا راکړي موږ له په دې باندې یعنې د الله رضا سره موږ له جنت هم میلاویږي نو دا د مرګ د تصور سره د مذهب تړلی دی زموږ چې څومره علما کرام دي زموږ چې څومره دیني خدمات کوي زموږ تبلیغي جماعت خپلې پیسې لګوي که نه لګوي دغه شانته کې مدارسو کې تاسو وګورئ زموږ خپلې پیسې لګو او موږ څه کوو نو د مرګ سره تړلی دی دغه شانته کې د بل تعریف داسې کړی دی وایي هغه اعتقادي قوت نوم دی مذهب پوهېږئ که نه مولوي صاحبانو مذهب د هغه اعتقادي قوت نوم دی په کوم سره چې د انسان باطن صفا شي ته سوچو که پر مثال دا د سره زموږ په مذهب کې الحمدلله د انسان د باطن صفایي راځي ولې راځي چې ته تصور کې ته سوچ کې ته فکر کې او ګوره دا د ساینس تجربات دا هم د اسلام نه ثابتېږي ځکه اسلام تا د څه کوي د تفکر د تدبر د دې به ته څه کوې ته به سوچ کې ته به فکر کې د دې دپاره تا ته په کائنات کې وګوره الله رب العزت وایي ته سوچ وکړه ته فکر وکړه نو ته کله چې سوچ او فکر کوې نو اټومیټکلی ستا ذهن له به څه راځي دغه شانته کې بل تعریف چې دی کړی دی مشهور دا مشهور عالم نفسیات پروفیسر جیمز ایچ لیوګا په خپل تصنیف کې د مذهب تعریف ذکر کړی دی مذهب نوم دی د کوم بالاتر ورزبانو دا پروفیسر جیمز ایچ لیوګا په نوم باندې کوم دا شخصیت دی دا وایي د کوم بالاتر مقدس هستی احساس کول د کوم بالاتر مقدس هستی احساس کول بغیر د مشاهدې د هغې نه لکه د الله رب العزت لیدل خو په دنیا کې ناممکن دی چې د هغه ذات د انسان په قلب او دماغ کې را پیدا شي وہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیرے پہچان نہیں ہے هغه موږ الله رب العزت موږ څه کولی شو محسوس کولی شو وایي غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړي په کعبه کې نه نباسي بوتان ولي نو دا زړه د انسان دا د الله رب العزت کعبه د مسلمانانو دویم تعریف دې کړی دی دا وایي مذهب نوم دی د ایمان راوړلو په یو ازلي او ابدي حقیقت باندې په دې حیثیت سره چې دا به د انسان په خپله اراده سره مسلمانانو دا وګوره د څومره ښایسته تعریف کړی دی دا څه وایي مذهب نوم دی د ایمان راوړلو په یو ازلي او ابدي حقیقت باندې په دې حیثیت سره چې دا به د انسان په خپله ارادې سره وي موږ په خپله ارادې سره لکه څنګه خو ګوره د دوی دا فلسفه د دوی دا نظریه ده چې دوی وایي مذهب ستا انفرادي څیز دی که ته پې عمل کې او که ته پې نه کې ته په خپله انفرادي ژوند کې موږ د سره تا نه منې کوو د یورپ فلسفه کوم چې جدیده د هیومنزم د فلسفې بنیاد هم دغه دی انسان پرستی د هغې وایي وروسته خپله خوښه ده مذهب باندې عمل کې 40 ګنټې ناست اوسه د الله عبادت کوو موږ د سره کار نه لرو خو اجتماعي معاملاتو ته به نه راځي دا خبره د دوی غلط ده دریم تعریف یې کړی دی مذهب نوم دی په مفوق الفطرت هستۍ باندې ایمان راوړل ته مذهب وایي مذاهب عالم تاسو زبانو دا تعریفات موږ د یو کتاب نه راغستې دي د پروفیسر چیما په نوم باندې کس ډېر بهترین کتاب د ځان له پیدا کړي مذاهب عالم کا تقابلي مطالعه بهترین دا ډېر ښایسته بهترین کتاب دی زه خپله مطالعه کوم ډېر
دې باره کې ډېر کار شوی دی خو ده ډېر ښایسته کار کړی دی دا کتاب میلاویږي دا خیبر بوک ایجنسۍ والا سره خیبر بازار کې چې ده دې کې دا کتاب او داسې نور کم چې تاسو کوشش وکړئ د دې د فلاسفو کتابونه ما تقریبا 15 پیدا کړي دي د دوی اصل کتابونه اخو انګریزي ژبه کې دوی لیکلي نو ترجمه شوي دي نو هغه نه تاسو پر مثال استفاده کولای شئ البته کمالګان په انګریزي باندې پوهیږي او انګریزي باندې مهارت لري نو بهتره ده چې هغه د انګریزي کتابونه هم تاسو او نیټ باندې هم داسې ملاويږي چې تاسو په ګوګل باندې سرچ کړئ د دې کتابونو پته تاسو ولګي لکه د سټیفن هاکینګ دا کتاب دی وقت کې مختصر تاریخ دا شان د کائنات کې ساخت دا د کتابونو دا نور کتابونه دي دا کتابونه تاسو سره اردو کې او په انګریزي کې او تاسو کې د مطالعه کې نو اتوماتیکلی د جسو نظریه به تاسو ته احترازي سبا چې تاسو د تحریر راشي نو ته پته چې به د عبارت د عبارت هغه چې پیش کې هغه سره جواب نشي ځکه هغه د نه خدای جوړ کړی دی د نه خدای جوړ کړی دی دا د دلیل کې پیش کې چې به دا خپل هغه په خبرو کې تضاد راشي دا خپل نظریه دا وي وہی پھیلتے ہوئے کائنات خالق کو از خارج از امکان نہیں قرار دیتی دا د الفاظ د سټیفن هاکینګ دا دومره کلاو کائنات دا دومره غټ کائنات د خالق نه بغیر نشي راتلی حالانکه بل ځکه په خپل باندې وایي چې خالق نشته دا بس یو فلسفه د مذهب پیش کړی ها د ملحدینو مولوی صاحبانو تاسو وضاحت شو چې مذهب تعریف څه دی مذهب څه ته وایي مولوی صاحبانو ملحدین چې دي د خپل هم په مذهب په باره کې د نظریه لري د سوي مولوی صاحب د مذهب خلاف مخالفین یو داوا ذکر کوي چې د قدیم زمانی انسانانو به د خپل ځان حفاظت لپاره د مافوق الفطرت هستی تصور پیش کولو چې په مصیبت کې ترې ځان محفوظ کړي ځکه په هغه زمانه کې د ساينس ایجادات نه و شوي کله به چې سیلاب راغی یا بل څه آفت په نازل شو نو هغوی به دا ګڼل چې د مافوق الفطرت هستی هر څه کوي په نن زمانه کې د ساينس تجرباتو دا ثابت کړل چې دا ولې کېږي مولوی صاحبانو دا د دوی نظریه ده دا د دهریانو لکه لیلن کارلر مارکس دا څومره چې دهریان دي دوی دا وایي چې بای دا مذهب چې دی دا د قدیم زمانې د خلکو ایجاد و دوی با ما فوق الفطرت هستی به منله د دې د پاره چې کله په دوی باندې څه حوادث رااله زلزله براله بارانونه سیلابونه براله دوی بس ویلي یعنی چې دوی الله نه پناه غواړي چې ځان ته محفوظ کړي لیکن ساينس ما ته وخدله دوی وایي ساينس وایي موږ ته وخدله نو وایي د خدای ته ضرورت سره موږ لا پته را چې چاند ګرهن به کله کېږي دوی وایي موږ لا پته را چې فرض مثال د نور به کله تندر نیسي موږ لا پته ولګېدله چې یاره اوس په دې ځمکه کې څونه فوټه لاندې اوبه دي موږ لا هر څه پته ولګېده خو دوی ته هېڅ پته نشته زه درته وایم دوی وایي زلزله رااله پلیټونه وجنګېدل لاندې دا پلیټونه موږ ورته وایو چې په دې پېښور کې جنګېږي دا په دې نورو ملکونو کې ولې نه جنګېږي پلیټونو جنګولو هغه څوک به وي که نه د دې کنټرول کوونکي داسې خو نه ده که نه جاپان دونه ریسرچ او دونه تحقیقات یې وکړه په څه باندې په زلزله باندې چې دا زلزله په جاپان کې ډېره ولې راځي چې موږ د دې مخنیوی وکړو لیکن هغوی به که چېرته دې نیمې روپۍ موږ په جاپان لګولې وی نو موږ به داسې کورونه جوړ کړي وي چې د زلزلې نه به محفوظ وي زلزله دې بیا راتلی که نه نو هغوی اوس د داسې کورونه نه جوړوي د خښتونه هغوی د لرګو کورونه جوړوي چې بس زلزله پرې راشي بس خوځېږي راخوځېږي د پرېوتو نه بچي خو بیا هم دوی نشي کولی سونامي پرې راغلی وه نو ټولو نه زیات خراب څوک کړو همدا جاپان یې خراب کړو دوی د سونامي صرف معلومات کولی شي چې سونامي رااله د سونامي نه ځان نشي بچ کولی دوی د زلزلې نه مخکې 15 منټه مخکې د دوی نه هغه سپیم دغه دي په مهارت کې تیز دي ځکه سپي له هم پته لګي هغه ته هم جبلت حاصل دی هغه ته سپي ته پته لګي چې زلزله راځي ما په خپله موږ داسې ویډیوګانې کتل زلزلې نه یو 10 سکنډه مخکې سپی एकदम منډه کړي او بس एकदम بس به درست شي نو یعنې ساینسدانان 10 منټه 10 سکنډه مخکې د زلزلې نه معلومات نشي کولی چې زلزله به څنګه راوي یا د سیلاب صرف په پیشنګویي درکړي چې بای سیلاب را روان دی خو نور بچ کولو نشي کولی دا خبره د دوی غلطه ده بای اوس هم الله رب العزت موجود دی دا هر څه د هغه په کنټرول کې دي داسې خود به خوده کېدلی نشي چې د مادې نه دي دا دومره یو قدرت قائم شي او نظام دی قائم شي مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه نو دا خبره د دوی غلطه ده چې دوی وایي چې موږ له ساینس سره څه وښودل ساینس صرف تا ته وښودل چې داسې کېږي نور یې له دا نه دي ښودلي چې دا څوک کنټرولوي ساینس دا ثابتولی شي نه ساینس خو په خپل وجود کې ساینس تجربې ته وایي تجربه کله کامیابېږي او کله ناکامیږي مولوي صاحبانو
دا چې یو جولینن هکسلي وایي چې مذهب د انسان او د دې د ماحول نه پیدا شوی دی نو اوس هغه ماحول ختم شو یا ختمیږي دا وایي چې خدای جل جلاله افادیت په آخري مقام کې دی مزید ترقی نشي کولی ما فوق الفطرت طاقتونه په اصل کې د مذهب د بوج چتول د ذهن اختراع ده مذهب اور جدید چیلنج دا ډېر بهترین کتاب دی د وحید الدین خان رحمه الله اوس وفات شوی دی د موضوع کې ډېر ښایسته کار کړی دی دا هسکلی په نوم باندې چې کوم دا فلسفي دی دا څه وایي مذهب د انسان د ماحول نه پیدا شوی دی بس ته یو ماحول کې موجود دی بس اوس لکه موږ دلته مسلمانان بس زموږ ماحول کې اسلام دی ورور څوک عیسایان دي دا ماحول کې عیسایت دی څوک په بل مذهب کې څوک په بل مذهب کې اوس د مذهب ماحول ختم شو رښتیا وایي په یورپ کې مذهب ماحول ختم دی هلته مذهب نشته بس هلته ورور هلته سیکولرزم دی هلته سیکولرزم دی ستا هغه ده که په مذهب عمل کې نو چې ختم شو نو چې ماحول ختم شو نو چې ماحول ختم شو اټومیټیکلی څه شو دا تصور د مذهب هم ختم شي دغه شان دی دوی وایي چې د الله رب العزت افادیت په آخري مقام دی دا خبره د دوی غلطه ده نه څومره چې د ساینس ایجادات کېږي دومره به د انسان ایمان زیاتېږي ځکه په مشاهداتو کې ستا چې ته ښه وینې هلته د قرآن کریم احکامات دي آیاتونه مبارکه دي دې خوا ته د ساینس ایجادات ګوري ستا به نور هم د الله رب العزت په ذات باندې سوي یقین به دې سیوا کېږي خو په شرط د دې چې تا سره کامل دین موجود وي مولوي صاحبانو نه خود ساخته دین خو نه چې یو مولای یو څه لیکلي بل مولای بل څه لیکلي دومره خود ساخته دین دی د عیسایت مولوي صاحبانو چې د خپل پیغمبر د حضرت عیسی علیه السلام نسبنامه پکې نه ده ثابته یو کې وایي چې زموږ د 14 لیکونه بل کې 12 لیکلي دي د دوی په نسبنامه کې د یهودا په باره کې راځي د خپل لنګور سره تمر د زوی مړ شو هغه چې د ننګور نوم یې تمر هغه سره د زنا وکړه دوه زامن دې پیدا شو اوس د ننګور نه بچي پیدا کېږي او بیا وایي چې عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام د په نسل کې زارح او فارح بنو باندې کسان دا د دوی په تاریخ کې مشهور شخصیات دي لیکن دا وایي چې دا د زنا نه پیدا شوي اوس ستا مذهب داسې د ګن نه ډکي نو ستا مذهب به محفوظ پاتې شي نو کله چې به داسې مذهب مخې ته راشي او بیا داسې د ساینس ایجادات شي اټومیټیکلی به بیا د هغې مذهب ماحول ختمېږي خو د اسلام ماحول ورځ په ورځ باندې زیاتېږي البته موږ د اسلام نه نه یو خبر موږ چې کوم خلک د اسلام نه نه دي خبر نو هغوی بیا څه کوي بیا په اسلام باندې اعتراضات کوي بیا د هغوی خبرو البته ته راشه ته د اسلام د عقایدو د نظریاتو نه خبر شه بیا به تا ته پته ولګي چې اسلام څنګه حق دین دی نو دوی وایي چې دا نوره ترقي نشي کولی دا خبره د دوی او ما فوق الفطرت طاقتونه پسه کې د مذهب د بوج اوچتول وایي دا د ذهن یو خبر دی یو اختراع ده بس په ذهن کې یو خبر راغله چې یاره مذهب دی والله دی دا تصور خو دا خبره غلطه ده د دنیا چې څونه فلاسفه تېر شوي د اکثریت دوی په آخره کې څه کوي په خپل ژوند کې خو دوی هر څه کوي خو چې کله په آخري وخت راشي که نه دوی بیا ارمان کوي دا و چې کاش کې پر مثال منګه په الله باندې ایمان راوړی وي اشتراکي نظریه مطابق هم مذهب یو تاریخي فریب دی اشتراکي نظام مولوي صاحبان چا ایجاد کړی دی غټې غټې خبرې ته پوښتنه کوي که نه اشتراکي نظام کارل مارکس مولوي صاحبانو دا نظریه و اشتراکي نظام یو کیپیټالیزم نظام دی چې سرمایه‌داران نظام ورته ویلی دی یو سوشلیزم کمونیزم تاسو ویلی مولوي صاحبانو چې هغې ته اشتراکي نظام وایي دا خبرې به نه اوس تپوسونه کوم لږ لږ چې ذهن کې کیني مولوي صاحبانو اشتراکي نظریه څه ده دوی وایي مذهب یو تاریخي فریب دی مذهب تاریخي فریب دی نو دوی وایي اشتراکیت دوی خو وایي لکه د اشتراکیت تعلق د اقتصادیاتو سره دی که نه اشتراکي نظام مطلب لیلن چې کله نافذ کو پروس باندې نو هر سره خلکو نه مال حسب وکړه هر څه د خلکو نه واغستل هر څه د حکومت په کنټرول کې راوستل نو دا خو اقتصادي نظام دی د ټولو مذاهبو د ټول مذاهب دوی څه په اقتصادیاتو کې راجمع کړو اسلام عیسایت یهودیت په هغه ملکونو کې چې دا ټول څه کو اقتصادیاتو کې رابند کړو دوی وایي چې مذهب سرمایه‌دارانو او جاګیردارانو ایجاد کړی دی پیدا کړی دی دوی څه وایي اشتراکیت والا کارل مارکس دا نظریه ورکوي او لیلن نو داسې نور سټالن دی نه وروسته چې کوم جوزف سټالن د لیلن نه وروسته راغی دوی دا نظریه ورکوي چې دا مذهب چې دی مولوي صاحبان پوهېږي که نه پوهېږي مولوي صاحبانو غلي غلي راته ناست پوهېږي که نه څه ناست ذهن کلام ساتئ شعر دی دا آسماني خبرې د دوی برا باندې تازه اوس کې یقین دی دوی وایي مذهب سرمایه‌دارانو ایجاد کړی دی زمیندارانو او سرمایه‌دارانو ایجاد کړی مذهب پوهېږئ که نه مولوي صاحبانو بار بار وایم څه دپاره وایي سرمایه‌دارانو نظام ختمېدو کې دی مذهب هم ختم شي دوی چې کله هلته په روس کې دوی دا نه وکړه سوویت یونین د دنیا نه غیر چاپېره دا کرخه راته وکړه مولوي صاحبانو دوی چې کله دوی ویل چې موږ خو بس سرمایه‌دارانو نظام ختمو چې سرمایه‌دارانو نظام ما ختم کو خو مذهب هم ختم شو که نه مذهب خو جوړ کړی سرمایه‌دارانو نظام دی او زمیندارانو دی پوه شوې که نه
نو مذهب هم ختم شي. دوی وایي مذهب سرمایه‌دارانو ایجاد کړی د غریبانو دپاره وایي د افیم او د نشې کار کوي. څه مطلب دوی وایي که دنیا هم خرابه ده نو آخرت خو به هم ښه که نه. نو کله چې بیا دا تصور شي نو بیا انسان په خپله غریبۍ باندې بیا صبر کوي. حالانکه دا خبره د دوی غلطه ده. الله رب العزت موږ ته د صبر تلقین کوي اسلام کې داسې ده که نه ده د شکر تلقین درته کوي. لئن شکرتم لازیدنکم دغه شان ته کې الله وایي وفي انفسکم افلا تبصرون. خپل ځان ته وګوره ته چې په کوم خپل ژوند باندې تنګ یې مولوي صاحبانو تاسو کې چې موږ ټول دلته ناست یو که زه په کوم خپل ژوند باندې تنګ یم خو ډېر داسې خلک دي زما د ژوند ارمان کوي شک نشته ډېر شته. تاسو چې په خپل ژوند باندې په غیبه ناست چې یاره غریبي ده اقتصادي ده پلانکي ستونزه ده پلانکي ستونزه ده مشکلات دي خو داسې خلک ستا په معاشره کې شته ستا د ژوند ارمان کوي. په دنیا کې داسې خلک موجود دي چې ته کوم ژوند نه تنګ یې هغه ستا د ژوند ارمان کوي. نو دا خبره د دوی څه ده غلطه ده مولوي صاحبانو. دوی وایي چې یاره دا خو د دنیا که دنیا خرابه ده نو آخرت به ښه وي. دا خو خبره صحیح ده. موږ یوازې پر مثال موږ په دې باندې نه یو موږ له د مذهب ته دا عبارت وي او زه به لږ اوبه وڅښم. لینن په کال 220 کې ویل چې موږ یو خدای هم نه منو. 220 نشته په 1900 د خدای تصور ارباب کلیسا او تاجرانو زمیندارانو ورکولو په دې سره دوی خپل حفاظت کوي. مذهب او جدید چیلنج سبب ویش مذهب په مختلفو معنو سره استعمالیږي. مونږ چې کله په فروعي مسایل لندن په 1920 کې دا ویلو 1920 کې چې دوی کله په هغه باندې روس کې دوی سوویت یونین کې دا نافذ کو دوی ویل موږ ته د خدای منلو ضرورت نشته. دوی څه وایي موږ ته د خدای ضرورت ده. د خدای تصور خو ارباب کلیسا ورکوي. هلته خو اسلام دومره دغه نه هلته خو عیسایت او تاجران او زمینداران ورکولو. دوی کلیسا تاجران او زمینداران دوی څه کوي وایي د خدای په دې تصور د خپل حفاظت کوي. مطلب په غریبانو باندې ورځ په ورځ ظلمونه کوي. نو موږ چې ورته دا نظام ختم کړو نو اټومیټیکلی به مذهب به هم ختم شي. مذهب په مختلفو معنو سره استعمالیږي. مونږ چې کله فروعي مسایلو کې بحث کوو نو د مذهب معنی په لارې سره کوو. یعنی الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ منزل دی او مذهب زمونږ لاره ده. په دې لاره باندې مونږ منزل ته ځان رسوو. او کله چې مونږ د ملحدین ګوره چې کله مذهب په مختلفو وضاحت ما وکړو که نه په مختلفو معنو سره راځي کله چې بیا په موږ په فروعي مسلو کې دا که وضاحت کوو نو دوی موږ ته وایي که نه زموږ مذهب اسلام دی. موږ ورته وایو نه مذهب په معنا د لارې طریقې سره راځي. موږ منزل الله او رسول دی که نه موږ په دې مذهب په دې لاره باندې الله او رسول ته ځان رسوو. داسې دا که نه د مولوي صاحبانو کله چې موږ د ملحدین سره بحث کوو نو دلته د مذهب تعریف داسې کوو د ځان نه اوچته هستي ومنل او د هغې اطاعت تسلیمولو ته مذهب وایي. صاحبانو خو چې کله بیا تا نه دهري تپوس وکړي نو ته به ورته کومه تعریف کوې؟ ته به ورته هغه مخکیني د فلسفو تعریفات کې او ته به ورله دغه تعریف کې د ځان نه اوچت ما فوق الفطرت هستي منل او د هغه اطاعت تسلیمولو ته مذهب وایي. دا تعریف بستا بیا د دې په میدان کې مولوي صاحبانو که ته ورته په طریقې د لارې کې نو بیا به هغه تا باندې نور اعتراضات کوي. ته به ورته دلته وې موږ وضاحت په خپله کتاب کړی د بعض فلاسفو بنسبت بالاتر هستي هغه اوبه دي ګوره بعضې فلاسفه قدیم کې هغوی وایي چې یاره دا اوبه چې د کائنات مرکز دی. دا د زما په خیال دا د بطلیموس او داسې نور بل ما دا وکتل کتاب کې مې ذهن نه وته د هغوی دا نظریه وه چې بهی اوبه دي دا اوبه مختلف بدلیږي را بدلیږي. ګوره دا اوبو نه بخارات جوړېږي مولوي صاحبانو د دې اوبو نه واوره جوړېږي د دې اوبو نه هر څه جوړېږي. نو هغه وایي چې د دې کائنات دغه څه شی دی یعنې پر مثال دې اوبو ته هغوی د خدای په نظر سره ګوري. بعضې وایي چې یاره ماده ده بعضې وایي چې جانور دی. نو په دغه ظریف سره مخکې برت کوو. او د چا په نسبت بالاتر هستي هغه عناصر اربعه دي. عناصر اربعه دي او د بعضې مذاهب په نسبت بالاتر هستي بت دی. یعنی د هندوانو په نسبت بالاتر دی او د چا په نسبت اوچته هستي اور دی. د هغې عبادت کوي او چا غوا اوچته ګڼلې ده د هغې عبادت کوي. او د چا په نسبت بالاتر هستي هوا ده. چا بالاتر هستي د یو نه زیات ګڼلې دي. او د اسلام په مذهب کې بالاتر اوچت هستي صرف یو ګڼله شوې ده چې هغه زمونږ رب دی چې الله رب العزت دی. د مذهب معنی د ځان نه بالاتر هستي منل او د هغې عبادت او اطاعت اختیارول ته مذهب وایي. د ملحد عقیده ده چې دا انسان نه بالاتر یو هستي هم نشته دی. انسان خود مختاره دی. هغوی مذهب نه مني او د دیو په ذهن کې دي دیو وایي کوم چې مذهب دی او د دې عقیده ده یعنی د ځان نه بالاتر هستي منل دوی وایي دا د انسان د ویرې خوف او د دروغ د امید نتیجه ده. دلته تحریان دي چې دا یو کې دی وایي د انسان د ویرې خوف او د دروغ د امید نتیجه ده. وایي خوف په داسې انسان په دې دنیا کې ځان غیر محفوظ تصور کوي. خوف داسې
پر مثال چې د څو کې د انسان په دنیا کې ځان څو کې غیر محفوظ تصور کې او هغه داسې بالاتر هستی مني چې د هغه نه ویره او خوف کوي او په مشکل حالاتو کې داغه نه ځان محفوظ کی دا ګور هغه بتا ته دا خبرې به کوي او کله چې انسان په مشکلاتو کې گیر وي نو به د دروغ امیدونه په الله باندې ساتي دا کارل مارکس ویل چې مذهب امیرانو او باچاهانو ایجاد کړی دی غریبانو د پاره د افیم او د نشي کار کوي غریب په دې امید باندې ژوند تیروي چې دا دنیا که خراب ده نو آخرت خوشته ده کنه هلته به ژوند وي نو ملحد څه کوي د مذهب نه انکار کوي مولوی صاحبانو دغه مذهب په اړه کې مختصر غونډه کې وضاحت وشو او د کې نور عبارتونه هم ډیرو خو موږ دا مختصر غونډه کې را ذکر کړی دي دا د قدیم وضاحت په ان شاء الله کو او دا شانت کې جدید الحاد په جندل ضروري او مولوی صاحبانو یو خبره دا پرون د الحاد تعریفات وشو پنځه الحاد پنځه قسم ملحدین دي دا به دا کوي بعض خبرې دا ضروري ده چې تاسو ته کې یا خو کله نا کله به دې کې مجلس پکاري تنقیحات وکړي څنګه په دا ضروري ده چې دا غوړ ذهن کې واوړي دا تاسو د سی ویو ډب ډب تاسو ماته پته مطالعه سم نه کوي تاسو یې په دې باندې نه پوهیږي نو په دې سي پرې دی نو بیا تاسو پر روان وخت کې هیڅ بدل نه شي نو څه پیدا به ونشي پیدا به دا کېږي چې دا خپلو کې واوړي راوړي بل باندې اعتراضات وشي د فلسفه دا بله کېږي نو دې دپاره ملګري مشوره وکړي چې ترتیب وله برابر کړي په مجلس پکې برابرولی شي زه هم در سره پکې کښېنم دې باره کې به ښایسته مجلس وکړو څنګه پوهه ده که داسې کوئ مشوره وکړئ په مشورې سره چې د یو اتوار په ورځ په دې باندې مجلس وکړی شي کوم تعریفات ذکر شوي دي کوم صرف دومره مو شي چې یو بل نه اعتراضات وشي هلکه چې زه سیکولرزم نه منم ولې نه منم تا ته سیکولرزم تعریف هم نه درځي موږ به نور په پکې مخکې نه ځو که نه صرف په دې کې به تنقیحاتو کې به یو بل باندې اعتراضات وشي یو به پکې بیگ بینګ نظریه پیش کړو چې هلکه بیگ بینګ داسې نور به اعتراضات وشي هغه نه به پر مثال اعتراضات دي خو نه جوابات نو دې نه به یو به ستاسو ذهن کې به هم دا کېږي فهم دی انشاءالله بس دی که نه اوس که نه سبق وایو